ما ټول وجود شین دی دا یو سایډ ته داسې الله ګواه دی چې داسې شپه به مې تېرېده چې ما ته به ډډه نه میلاوېده چې زه کومه ډډه ولګوم چې هغه خوږېږي نه هغې پورې بیا دونه خندل چې وخل به وکړل داسې شي ته به یې لاس کو چې د هغې برداشت چې دی نو څاروي د هغې وزار نشي برداشت کولی هغې نه پس ما به ورته وي ښه ډېر زړه به یې ستړی کړو ګنټه یوه نیمه ګنټه به د لاس نه ودرولو که نه خلک یو ګزار دوه ګزاره لس شل وکړي ګنټه یوه نیمه ګنټه به د لاس نه ودرو لاس به یې نه ودرو یو شان به د مشینرۍ په شان لاس چلو دی خو ورته اکسلریټ کړی وجود هغې سې ورته څکلي اکه شان ګرانو کتونکو علب خان شیرپوی ما نن سره ډېره مهمه ویډیو شریکومه دا کومه تورسره چې زما په څنګ کې ناسته ده ډېره زیاته ځبېدلې ده خو دغه درد ته چې کوم دی هغه مظلومه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکه راځي په دې دغه کې به سره دوه خبرې شریکومه یو خو په کم عمرۍ کې خپله لور خور مه واده کوئ په کم عمرۍ کې چې لور خور واده شي نو د هغې ژوند په لړزان شي یو خو هغه کور کې ځان نشي اډجسټ کولی چې اډجسټ شي نو هغه کمبینیشن کوم چې د ښځې او خاوند ترمنځ وي نو هغه نه رایوځای کېږي نو هغې بیا هغه موقع څاري او بل طرف ته سوچ لاړ شي دویم دا ده چې کوم سړی آیس کی نو دا به خپله ښځه ځان سره ضرور په اعتماد کې اخلي نو دا به په هغې باندې خو آیس کی همدغه شانتې یو زنانه زما سره ناسته ده چې کوم سړي ځان سره ناجیزه ساتلې وه نو هغه به آیس کلو بیا به په دې باندې هم آیس کلو او آیس والا سړی چې کوم دی نو هغه انسان وجني علالي یې ولي یې هر انسان ورته دویم ښکاري ببو ورته ښکاري دشمن دی هر څوک دی ده نو همدغه شانتې د دې زنانه چې کوم دی نو دا قصه ده نو لږ د خپل ژوند څه خبرې را سره شریکې کړئ چې څنګه تاسو راغلې چې دا کوم سړي سره تاسو وې نو د رویې به څنګه وي تا سره ستا بچو سره سر د ما ته کله په خپله نه دي ویلي چې آیس وسکه خو د ده دا باډي لینګویج چې کوم دی که نه دی مطلب د ده د طبیعت کار چې کوي که نه نو دی بیا په سر خلک ګرځوي د ده د طبیعت کار مطلب دی به د غلطو نه منې کوي که دی ستا د زما اولاد ته غلي عموم ټیک ده که دی په ما غلا ډاکه کوي عموم ټیک ده که دی په ما باندې غیر قانوني کارونه کوي عموم ټیک ده قتل سمګلینګ هر شي بیا به دی ما په سر ګرځي ده ته به زه په خپل رب ښکارم خو چې دې ته په دې کې لږ شان په تندي ښکاره شي چې او ته دې تندي کې فرق دی دا شي نه خوښوي بس هغه بیا د دشمن دی چې په دې لاره ځي هر سړی د ته دشمن ښکاري بیا تشدد کوي آیس چې کوم سړي سکي نو داسې رویې وي رویې یې داسې په دې بازار چې ځي نو په بازار کې یو هر کس سره دی جګړه نشي کولی ډک بازار دی خو هر یو کس ورته د دشمن ښکاري او ماشومان لوی واړه هر شه نو دغه شان حساب د ده د کور هم چې د کور کې د ده به ما منل هرې خبرې به ما منلې ده زه د ده رب وم زه د ده ښځه زه د ده د خور زه د ده مور زه د ده پلار زه د ده رور زه د ده بچې زه د ده هر څه ومه د ما لپاره دنیا پرېښې وه 2 میاشتې داسې ناسته تېرې کړي لکه دا تاسو چې یو ساعت ناست یې 2 میاشتې په سیټ ته د ځای نه دی نه دی پاسېدلې او لږ واشرومه پورې نه جواب نه ډیوټي هېڅ هم نه خو چې بیا زه خبر شوم چې د ده د ارادې ګډې وډې دي ما ته وایي چې زما کزن دی او هغه خپله ښځه خپل تره نه ښځه خلاصه کړې مطلب دا د چاچي ده نو د هغې لوریانو سره او د چاچي سره د یو شان پروت دي تاسو ما په مطلب پوهېږئ نو چې د ده دا بکواس ما واورېدو په ما ویښته ودرېدل ما ویسته اشاره څه ته ده او زه ستا منم ستا په شان انسان زما د بچو چې کوم فالتو ویښته کټ کېږي د هغې برابر هم نه دی ځکه چې نشي انسان او بل زما مدرسې قرآن خان حافظان ترجمې کوي عالمان زما بچي هغه چېرته او بیا د ښځې او د بچو د پاسه دا خو پاسبل نه ده خو بیا هم زما ماشومان دونه ذهن د الله احسان دی چې لري چې هغه وایي چې الله ته یې برابر کا شر ته یې برابر کا څنګه چې د الله امر هغه شان به کېږي ځکه چې د ده نه زما خلاصي نشته
په غلطه مې تنګوي نو په سمه مې بس ټیک ته هغه شان عبادت دی بیا چې ما درته ووایي دې پیله ماشومه چې ده بیا کچن کې یو ځای بل ځای زه به تا سره نکاح کوم ته زما خبرې منه دا او چې زما خبرې منې نو په سر به دې ګرځوم نه منې نو ته او ستا 2 کالو ماشوم رور او مور او ستا ټول به ډسټربنس به وي بیا ته ووینې چې ډسټربنس څه ته وایي او ما کتلی چې ډسټربنس څه ته وایي که زه تاسو ته وښیم زما ټول وجود شین دی دا یو سایډ ته داسې الله ګواه دی چې داسې شپه به مې تېرېده چې ما ته به ډډه نه میلاوېده چې زه کومه ډډه ولګوم چې هغه خوږېږي نه هغې پورې بیا دونه خندل چې وخل به وکړل داسې شي ته به یې لاس کو چې د هغې برداشت چې دی نو څاروي د هغې وزار نشي برداشت کولی هغې نه پس ما به ورته وي ښه ډېر زړه به یې ستړی کړو ګنټه 1.5 ګنټه به د لاس نه ودرولو که نه خلک 1 ګزار 2 ګزار 10 شل وکړي ګنټه 1.5 ګنټه به د لاس نه ودرو لاس به یې نه ودرو یو شان به د مشینرۍ په شان لاس چلو دی خو ورته اکسلریټ کړی وجود هغې سې ورته څکلي اکه شان ته به د شپې راپاسولوي کریم بورډ کو دا د الله لویه زه یم چې زه الله ته 2 څلور سجدې زیاتې ولګوم که نه ماما چې زموږ زه